ګوره دا داسې و زیره چې کله زه دې تاڼې ته لاړم که نه نو د ایسیچو ډېر زیات غوسه و دا سړی ډېر زیات بارسوخه سړی دا ملزم چې کوم و تا ته پته شته اوس هم دلته کې جیل کې دی هغه جیل کې هغه باندې دغه کیس روان دی هغه لا بری شوی نه دی نه په ضمانت راوتی په دې کیس کې ما لاس ایسیچو خالد صاحب سره مې رابطه وکړه هغوی چې په جیل کې دی نه په ضمانت باندې راوتی دی او نه لا فیصله راغلی دی نمبر فرست خبره دا سړی ډېر بارسوخه و دا د خپل په اف سی کې ډیوټي ووي چې کله دا واقعیا راغله دې نه بعد دا تل اف سی ته ډیوټي جوین کړه په دویمه ورځ باندې بیا د ایسیچو صاحب چې کوم د اف سی ډپارټمنټ سره رابطه کړې په هغې کې بیا دواړو په مشترکه باندې دا سړی دې ته په حواله کړی دی دا سړی ډېر خاندانین دی د پسې شاته ډېر زیات زور هم و عموما که تاسو ګورئ که نه چې کله تاڼه کې نه دی ریمانډ وغیره دا خو ورکوي که نه وال ټکول زموږ خو زه د دې سره اتفاق نه کوم ځکه چې په وښلو ټکولو سره یو نارمل سړی غم جرم قبولي زه د دې خلاف یم زه دا نه وایم دا د پولیس خپل یو پروسس دی هغه په هغې کې مختلف طریقه کار باندې یو کس نه معلومات روباسي زه د دې خلاف یم د والو ټکولو یا غیر انساني تشدد چې کوم په انسان باندې په جیلونو کې کیږي یا په تاڼو کې کیږي یا د ریمانډ دوران کې کیږي یا انویسټیګیشن دوران کې چې کوم مطلب ریمانډز وغیرہ تشدد په انسانانو کیږي یا ملزمانو کې زه دې خلاف یم ما سمپل کوېسچن داسې وکړو چې چونکې ما ته خو د بیک ګراوند کیسې پته وکړه چې نه اوسه پورې دنه موږ کوېسچن یې کولی شو نه دله موږ ډب ورکولی شو دله موږ خاص پروټوکول ورکړی او د پسې د بره نه ډېر غټ زور دی دا د هغه ایسیچو صاحب بیک انفارمیشن چې کوم ما سره ډسکشن وکړو دا اوس ما ریویل کړو دا خبرې ما نه وي کړې دا اوس ما نو ما د آډینس دپاره کوېسچن پوټ کړو چې یاره جي دا سړی مو وښلی نه دی یا د واقعي په قتل کې د ککړېدو څه طریقه کار نشته دی ولې دا سړی دومره کانفیډنټ ګوره د جنرالي په جرنالزم کې وزیر موږ دا زده کړي دي موږ ته خپل سین چې کله ته یو انفارمیشن روباسي که نه نو چې ستا په دې سوال ته معلومات ملاو نه شي ته به د دې سیټه سوال کې ستا د سوال نوعیت به بدلیږي الفاظ به بدلیږي سټرکچر به بدلیږي خو ته به انفارمیشن روباسي که ته چېرته انویسټیګیټر رپورټر یې ته که چېرته کرایم رپورټر یې که ته چېرته یو قابل رپورټر یې ته به خپل کی پوینټ روباسي په هر صورت کې او بیا چې ته په یو پرایویټ اداره کې کار کوې به تا باندې پریشر وي ګوره عزیر یو خو داسې ده موږ د جیلسي خبره کوو نو دا سیس په هر فیلډ کې شته دا موږ دا نه وایو چې صرف په جرنالزم کې دی یا صرف په مارکیټینګ کې دی په هر فیلډ کې دی ایون تا ته پته لګي چې نوی کس هر ځای ته لاړ شي یا په اداره کې کار کوي یا جونیري هغه د وجود منلو نه خلک انکار کوي ایون که کلي ته یو نوی کډه راشي که نه نو زاړه چې کوم کډوال خلک دي هغه پې روب دباو مچي هغې دباوي هغې خبر هم نه مني هغې تنګوي هغې ډېر زیات ټارچر کوي هغه د وجود هغه د قام او هغه د خاندان د منلو نه انکار کوي نو دا خبره خو حقیقت دی چې جیلسي بلا وجه کرټیسزم دا په هر اداره کې کیږي همیشه به عزیر د دلیل په بنیاد خبرې کوي دا به تاسو دلته آفس کې نوٹ کوئ چې زه همیشه وایم چې وایي خبرې منه کې د هرې خبرې به تحقیق معلومات کې د هر سیز به کراس ویریفیکیشن کې بوث سایډ به د هغې سټډي کې هوایي خبرو باندې زه ایون هغې ته ریسپانس هم نه ورکوم دا زه هر سړي ته وایم چې کله یو خبره کې وزني لاجیکي که نه هغې له به ته ریسپانس